يقول الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو منگو تاسو دا اللہ جل جلالہ ډیر شکر ادا کو چې د الله پاک و منگو تاسو باندې احسان دی چې الله پاک منگو تاسو د قرآن سره د قرآن والو سره نسبت را نصیب کړی دی او زمنګ سره د دې قدر هله نشته چې دلته الحمدلله قرآنی مدرسې عام دي، قرآنی علماء زیاد دی، ہر مسجد کے الحمدللہ منگو تاسو تعالیم ملاویگی، مزیدار قاری و حافظ ملاویگی. زما عزت مندو د انسان سره د نعمت قدر علی چې کله دا غن الله پاک غ نعمت واخلی، مثلا وړه ګران شي او ملاویگی نه، یا بل سیز ګران شي یا ملاویگی نه. مثلا د انقلاب په ورځو کې دا علاقې به شړې وي، نه په ناوګۍ کې دکاندار شته، نه په لکړو کې شته، نه په بل ځای کې شته، نه د ګاډو آمد و رفت شته دی. نو په هغه وخت کې د وړو څه قیمتو، د ټماټرو څه قیمتو، زما عزتمندو ډېر زیات په هغه وخت کې خلکو ته دغه څیزونه دلته خوښ وو. اوس د دغه وړو د دغه ټماټرو د دغه څیزونو څه دومره خاص اهمیت نشته دی، ځکه زیات میلاویږي. زما عزتمندو داسې ملکونه شته دی، سریلون په افریقا کې یو ملک دی، کراچۍ کې یو جماعت کارګزاري پروسه کال بیانوله، زموږ تشکیل وشو، هلته چې په مانځه کې به ودرېدو نو امام به چې کم قرات کوو نو موږ ته دا پته به نه لګېدله چې دا امام صاحب په عربۍ کې لګیا دی، که په اردو کې لګیا دی، په انګلیش کې لګیا دی، پښتو کې لګیا دی، دا امام څه وایي. سورت فاتحه په عربۍ کې د کسه کې دی چې تاسو نه تپوس کوم، دا موږ چې وایي الحمدلله رب العالمین، دا کومه ژبه ده؟ دا عربي ده. هغه جماعت والا ویل چې موږ له به خندا راله چې لکه د امام صاحب څه وایي، بیا به وروسته راله جړا راله چې لکه د امت دا حال دی، دا د امام حال دی چې وروسته ورپسې ولاړ دی، د هغې وبسه حالي. لوی بیا هم زړه کې دا راله چې دیو ته وایي چې ستاسو خو مونځ نه کېږي، سورت فاتحه هم غلطه ده، سورت درله نه درځي، بالکل غلط، پته نه لګېږي چې عربي ویستی که انګلیش، تا تاسو په کومه ژبه کې دا قرآن ویستی. بیا به هم سوچ وکړو چې نه، که موږ ورته ووایو چې ستاسو مونځ نه کېږي نو جومات ته راځي، دا راټولېدل به هم منع شي. حالانکې د مسلمان په یو ځای باندې جمع کېدل او راټولېدل دا هم الله پاک ته خوښ دي. نو بیا مشران ورته وی چې تاسو ښه کړي دي، چې تاسو ورته دا نه دی ویلي چې ستاسو مونځ نه کېږي تاسو جومات ته مه راځئ. زما عزتمندو داسې علاقې شته تا ته به عالم میلاو نشي، حافظ به درته میلاو نشي. زما عزتمندو د لږ وخت کې الله پاک یو داسې سلسله وچلوله چې الحمدلله هر ځای کې تا ته حافظ میلاویږي. زموږ د مدرسې څه طلبا دي، یو سړی دی د هغه 15 زامن دي او 15 واړه حافظان دي، 15 زامن دي، 15 واړه حافظان دي. یو عالم را روان کله به فارغ شي، بل زمنګ سره په رابعه کې دی را روان کله به خامسه وای، نور 2 حافظانی چې دي هغه وس لګې دي دور کوي. نو زما عزتمندو 15 بچي دي، یو سړی او 15 واړه حافظان دي. نو الحمدلله د دې علماو دا یو مهنت وکړو، داسې مهنت یې وکړو چې په کورا کور د انقلاب نه مخکې داسې یو زمانه وه. زمونږ علاقه کې زما عزتمندو حافظان نه و، قاری نه و چې چاته په روژې په میاشت کې چرته ختم وکړي. الحمدلله الله لږ وخوشو، الله پاک داسې یو سلسله یو داسې هوای وچلوله چې هر کور کې الحمدلله عالم شته دی، هر کور کې حافظ شته دی. زما عزتمندو دا د دې مدرسې مثلا دا مولانا مسیح الله صاحب دی. زما عزتمندو موږ او تاسو دا مهنت داسې کمزورې غوندې ښکاري، لیکن دا داسې درون مهنت دی. زما عزتمندو په ټوله دنیا کې الحمدلله دې مهنت پته لګي او ټولي دنیا ته چې بچي فراهم کوي، زما عزتمندو دا مدرسو ولې فراهم کوي. او زما عزتمندو دا علما چې لګیا دي
دا علما ستاسو د ماشومانو ته دا علم ورکوي زما عزتمندو دیو د پیسو د پاره نه دی لګیا په الله قسم که زما دا ملګري دنیا ته وځي دیو په لکونو باندې میاش پیدا کولی شي دیو په لکونو باندې میاش پیدا کولی شي زمونږ د مردان یو مولوي صاحب فرمایل ویل که زه دنیا ګټل شروع کما زه به د نور خلکو نه زیاته ښه حاصلومه کبل سړی 500,000 روپۍ میاش ګټي زه به 1,00,000 روپۍ پیدا کوم عالم سړی ته خو الله پاک پوهه ورکړي عالم سړی په کاروبار باندې پوهېږي چې وروځي نو زما عزتمندو څه شي دیو مجبوره کړي دي چې دیو تاسو ته ناستې دي او بیا د خلکو خبرې هم زغمل دا هر څه زغمل زما عزتمندو دا صرف د دې دپاره چې دا زمونږ ذمواري ده او که دا عالمان د دې مخې نه موږ او تاسو کټ کو زما عزتمندو نو بیا به څه پاتې شي ټول خلک به جاهلان شي نو زما عزتمندو زما استانه چې څومره مرسته کېږي ما او تابع د مدارسو سره کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو پیغمبرانو جذبه بسوا او زما عزتمندو د عالمانو صرف په ځان باندې دا ذمواري عالمان نه ګڼئ چې موږ دیو ته صرف الفاظ صحیح کو دیو ته الفاظ واورو الله پاک د پیغمبرانو او به د پیغمبرانو د وارثانو هم دا کاری دا غیو الله پاک هغه زندگی او جذبات الله پاک بیان کړی دي وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی اے پیغمبره منګ ستانه مخکې چې کم رسول لګلې دي کم نبی پیغمبر منګ جوړ کړی دی لګلې دي هر رسول بچ کله ودرې دو تمنا غبا بیان کو خلکو ته نو الله پاک تلاوت چې دی هغه د تمنا په لفظ سره ذکر کړی دی علامه بقای رحمت الله علیه فرمای د تمنا معنا دا ده اطلاع علی الناس ما امره الله به او يحدثهم به د تمنا معنا دا ده چې خلقو ته بیان وکي خلقو ته قران بیان کی لیکن واشتها فی نفسه ان يقبلوه د هر پیغمبر با د زړه ارمان داو چې د خلقو ته زدا کم دین بیانو مدار نه واخلي د زلنه به دا ارمانو چې دا ابو جهل به څنګه مسلمان شي دا ابو لهب به څنګه مسلمان شي زما عزتمندو زمنګ عالمان په ځان باندې صرف داسې مواری نه غني چې بس خلکو ته صرف بیان وکړو او خلکو ته صرف مسائل بیان کو زما عزتمندو زمنګ د عالمانو ذمہواری په ځان باندې دا غني چې من خلکو ته د علم او د دین ورته بیان کو د دې لپاره به دعام کو د دې لپاره به د ځلن زمنګ د جذبه او د ارمانی چې څنګه د خلک زمنګ نه د دین قبول کی حرصا علی ایمانهم د پیغمبرانو ته د پیغمبرانو وارثاو ته دیو ته بدا هرس لګیدلیو هغه هرس به د سو د ایمان بو چې دا ټول خلق په اسلام کې او په ایمان کې داخل شي شفقتا علیهم د دیو سره به مینوا زما عزتمندو منګ مشران وای کم تبلیغی ملګری خلکو ته بیانونه کوي خلکو ته دعوت چلی لیکن تهجد نه کوي او دا ور سره تسبیحات نه کوي نو دا انسان باتونی دی دا صرف خبرې کوي زما عزتمندو د هر دیندار از منګ ذمہواری دادا چې خلکو ته منګ دین بیان کو هغه په دې باندې بیان کو چې دا خلک په دې دین کې څنګه راشي نو زما عزتمندو د عالمانو زمنګ عالمانو باندې ډېر زیاتې ذمہواری نه دي زما عزتمندو د هغه ذمہواریانو د وجنه دا علما کرام د خلکو خبرم برداشت کوي زما عزتمندو د خلکو کنزلم برداشت کوي او د خلکو هغه مخ اړول هغه هر څه برداشت کوي لیکن زما عزتمندو د ازمنګ ذمہواری ده او په دې دین کې الله پاک به د علماء ته الله پاک عزت ور کړی دی احترام ور کړی دی زما عزتمندو دیو د خلکو خبرم برداشت کړي د خلکو کنزلم برداشت کړ او دیو به په دې لګ باندې دا گزاره کول دایم برداشت کړه زما عزتمندو به الله پاک دیو ته غشان ورکو هغه مقام ورته ورکو زما عزتمندو یو عالم سړی دی خلق ورته چپړیم سیده کوي زما عزتمندو کو بزله کې هر څنګه لیکن چپړې ورته سیده کوي زما عزتمندو د عالم سره لوټي د عالم سره بل سغوټي زما عزتمندو د عوام ور سره اخلي ولی الله پاک دی عالم ته عزت ور کړی دی حضرت عمر رضی الله عنه هغه په خپل مجلس کې د ځان سره غټ غټ صحابه کې نول چې کله امیر المؤمنین نو غټ غټ صحابه به کې نول په دې کې به یو جوان صحابي عبد الله بن عباس صاحب هم کې نو هغه مشرانو سره اعتراض وکړي چې حضرت صاحب زمنګ هم دغه شان ماشومان زمنګ دغه شان ځوانان شته دي هغه په دې شورا کې په مشوره کې ته د ځان سره نه کینه عبد الله بن عباس سے بولی کینه حضرت عمر رضی الله عنه دغه خلکو امتحان واخستو د خلکو نه د پوس وکړو د اذا جاء نصر الله والفتح د دې صورت سم مفهوم سم مطلب دی معنی خو ظاهر ده لیکن د دینه الله پاک سویل واړي الله پاک دا صورت په کم وخت کې ول نازل کړي دي چا ویلي په دې کې د نبی له صلوات و سلام د مرګ اعلان دی چا سو ویلي
زما عزتمندو حضرت عبدالله بن عباس صاحب جواب ورکو اغه نور صحابه داسې مزیدار جواب نو ورکړي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې د دې صورت نا کم مطلب تا بیان کو د قزما پنيز باندې دي او به خلکو ته فرمایل عبد الله بن عباس چې زه د ځان سره په دې شورا کې مشوره کې کینوما اې د ملکونو مشوره وا وس مثلا اسمبلی حال دی اوس منګه مشران وزیران پکې او غټ غټ خلک ور پکې ناشتي نو د امیر المؤمنین هغه مشوره هغه د دینه په 100 درجه باندې هغه بهتر او ښه مشوره وا نو د مسلمانانو د ملک بادشاه او په دغه وخت کې د حضرت عمر صاحب سره چې کومه دنیا وا کم ملکونه ور سره عظما عزتمندو بادشاہي وا هغه د پاکستان نه په وچند باندې زیات ملکونه د حضرت عمر صاحب د حکم دلاندیو نو په هغه مشوره کې عبد الله بن عباس صاحب ځان سره کې نه نو خلکو ته ویل چې عبد الله بن عباس د ځان سره کې نو ما دا صرف د علم د وجنه عظما عزتمندو حدیث شریف کې راځي په دې قران په وجه باندې د قران په علم په وجه باندې الله پاک ډیر خلکو چتای او ډیر خلک داسې دي چې الله پاک د قران په وجه باندې غي وخته کې غي ذلیل کې عظما عزتمندو زمونږ استاد ته د زړه ارمان او تمنا دی چې کاش زما بچي عالمان او حافظان شي دا د دنیا د سیلې د پاره نه دا د دې د پاره چې سبا اخرت کې زما په کار باندې راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ تپوس وکړو قران کې آیت دی چې دې آیت کې الله پاک کوم ونه بیان کړی ده دا غینه کوم ونه مراد ده صحابه کرام ذهنونه په زنګلو کې چې کوم ونی دغه طرف ته لاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپل هغه ونه دغه کړ چې هغه د کجوري ونه ده حضرت عمر صاحب زید عبد الله بن عمر صاحب هغه چې کور ته کله مجلس برخاست شو نو حضرت عمر صاحب خپل پلار ته وای والي صاحب ته چې زما په ذهن کې دا جواب رااله چې دې آیت کې د دې ټکی نه مراد دی وای نه مراد کجوري ونه ده خو ما ویل چې غټ غټ مشران صحابه ناصرین نو زکه ما سونه ویلي حضرت عمر صاحب فرمایل زما زویا کچرته تا دا جواب صحیح کړي وې نبی له صلوات و سلام ته دا جواب ور کړي وې نو دا ماته د دومره سيزونه دا خو خوا یعنی زما په دې باندې ډیر زیات خوشاله شوی ما ته ټوله دنیا ملاو شوی په هغه باندې زه دومره نه خوشاله دلم څومره ستا په دې صحیح جواب به زه خوشاله شوی ما زما عزتمندو زما استاد بچي په جمعات کې مونږ پڑھاو کې زما استاد په زړه کې خوشحالي وشي چې الحمدلله او به په منځ کې وجاړو چې دا بچي نن دلته مخ کې د قیامت په ورځ به الله پاک دا مخ کې کوي او دا بزما سفارش کوي زما عزتمندو منګو تاسو د مدارس او د علماي کرامو چې څومره ضرورت دي څومره کولای شي چې هیڅ نشو کولای خو یادول شو نور هیڅ نشو کولای دعا خور لکولای شو نور هیڅ نشو کولای بلکې خبره کوي نو منګو ورته وي چې الک علماء پس خبره مکوا مدرسو پس خبره مکوا دا علماء هر څه کولای شي دنیا هم غټل شي نه ګډان دي نه شلان دي زما عزتمندو د ټولو خلکو نه او خیر او زیرکان دي زما عزتمندو دیو سره مینه وکړو دیو د پاره دعا وکړو هغه د پیسو وسم نه کیږي زما عزتمندو د لاس خو هغه مهنت خو کولې شو زما عزتمندو بدل ته مدرسه معمولی شه بس را روانو د علاقې ته ما قتل زما عزتمندو سمره ګرانه علاقہ د هر ځای نه لري او زما عزتمندو دلته علماء کرام تاسو ته ناس دي خپل ژوندۍ وقف کړی دا او به په الله قسم چې د خپل مور او پلار نه ستاسو بچو باندې دیو زیات یعنی ګران دی او زیات سوته محبت ور سره کوي دغه بچو د وجه دی دل تناسي دي زما عزتمندو چې کوم ماشومانو د قران پاک حفظ کړي دی یا نازله ویلې دا زما عزتمندو د غي والدین تم دی الله پاک اجر او ثواب ورکي دنیا او آخرت بدلی دی الله پاک ورکي او دی استادانو دی الله پاک د دنیا او د آخرت ضرورتونو پوره کوي واخر دعوانا الحمدلله